زما سرسایې ته ډېر خلک ډېر یتیمانان په تمه دي. الله اکبر کبیره. عثمان رضی الله تعالی عنہ له نبی علیہ الصلوۃ والسلام یو کس ورولېږو ډېر محتاج و. تاسو د دې ماشومې دا ویډیو وګورئ، زه بیا دا خبره کوم. اختر له چا جامې اخیستې؟ دغه راشه چې تاسو نه اخیستې راشه. ولې تاسو کله اخلئ؟ خالص زما مور وایي چې سرسایه چا راکړه بیا به دله کپړې واخلم. داسې ډېر کورونه دي ښه چې زما او ستا په تمه دي جناب. عثمان رضی الله تعالی عنہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه یو کس رالی او ډېر تاوانونه یې کړي او ډېر محتاج شوی او ډېر غریب شوی و جناب. او نبی علیہ الصلوۃ والسلام ترس کې د الله رسوله وایي هېڅ را سره نشته، وایي ډېر غریب شوی ما او وایي لږ راله سره راکړه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته وایي زما سره خو څه نشته، خو لاړ شه عثمان رضی الله تعالی عنہ پسې ولېږو چې لاړ شه عثمان به درله څه درکړي. دی چې کله رالی چې ور کله ټکوي نو عثمان رضی الله تعالی عنہ د خپلې بیبي سره په جګړه باندې دی او په څه په جګړه دی تاسو ته پته ده؟ خپلې بیبي ته وایي بېګا دې دا ډیوه ولې تیزه بله کړې وه؟ د دې تیزوالي د وجې نه به دې ډیوې زیات تیل سیزلي، په دې ورسره اوس جګړه. هغه کس خو ور والی خو بهر کې زړه کې وایي چې دا زه نبي علیه السلام چاله راولېږلم، دا خو په لږه شان تیلو باندې د خپلې بیبي سره جګړه ده، نو دا به ماله پیسې سره راکړي. خو بهر کې ورډه به ولې عثمان رضی الله تعالی عنہ راووتو. عثمان صاحب ورته وایي ولې جناب؟ هغه کس ورته وایي بس ما ته خپل جواب میلاو شوې، بس زه لاړم. او ته ولې ودرېږه، تا خبره ما ته ونه کړه او جواب درته میلاو شو، څنګه جواب؟ بس وایي زه نبي علیه السلام را لېږلی وم د دې دپاره چې تا ته زه ووایم چې زما سره لږ مدد وکړه، خو چې زه رالم نو ما ته خو ستا د کور دننه هر څه پته ولګېده، تا خو په یوه ډیوه باندې جګړه شروع کړې وه، دا ولې؟ نو ته به ماله راکړې څه؟ عثمان رضی الله عنه ته وایي ښه، وایي نبي اسلام را لېږلی وایي وایي محتاج یې وایي ودرېږه. کور ته ننوتو او لږ ټیم پس بیا راووتو او چې راووت که نه نو یوه تیلۍ نه تیلۍ یوه تیلۍ ورسره وه د پیسو او هغې وله داسې ورکړه. هغه ورته وایي دا څه دي؟ عثمان رضی الله تعالی عنہ ته وایي دا وګوره وایي شمارې که څو دي؟ 3000 درهم دي. الله اکبر کبیره. او سړی ورته وایي جناب دا د څه دپاره دي؟ دا وایي ستا دپاره دي، ما تاله درکړه که نه ځه. او سړی ورته وایي الله اکبر کبیره. وایي په ډیوه باندې د خپلې بیبي سره د جګړه کوله او دلته ماله 3000 روپۍ راکې، دا څنګه خبره اتره ده؟ نو عثمان رضی الله عنه ته ډېره عجیبه خبره وکړه. هغه ورته وایي ځه دا وایي ما تاله نه درکړي، دا ما بل چاله ورکړي دي. ډیوه د ډیوې خرچه هغه زما ده به تپوس کېږي او وایي زما معامله ده او وایي دا ما تاله نه درکړې، دا معامله د بل سره ده، د بل سره معامله کوم، یعنی الله جل شانه به دې مال حساب راکوي، دا ما تاله درکړي نه دي. نو زما چې څومره صاحب کسان دي او الله وله وس ورکړی ګورې په غریبانانو او په دې محتاجو باندې خرچ کول، ګورې دا د الله په خزانه کې جمع ده، په دوی احسان نه دی. د مرګ نه مخکې ګورې څه وکوي، ګورې که ما ورته لاړو د دې مال نه د الله په ذات قسم دا ټول میراث دی، د دنیا اخیره به م رانه پاتې کي او په یو سپینه کپړه کې به مې رسختوي، دا ټولې پیسې بیا میراث دی، زما او ستا بچي په یقیني بیا مزې چرچې کوي. خو چېرې ما او تا څه ونه کړه نو ګوره ډېره نقصان خبره ده. ښه زما مال دی، زه خو ترې لاړم دنیا نه که نه، نو بس خبره ختمه، بس چې څه مې خوړلي څه مې څکلي چاله مې څه ورکړي بس دغه زما مال دی، دا نو ټول میراث دی. نو غرض مې دا دی دې غریبانانو مرسته وکړي او سرسایه څومره زري زر تر زره ورکوي. بعضې خلک وایي د اختر د مونځ نه مخکې لږ اختر د مونځ نه مخکې نه وسې م ورکولی شي، د روژې په علاوله کې م ورکولی شي، بهتره ده چې وسې ورکړئ. خو زکات د دې خلکو حصې ورکوي جناب. ډېر خلک په تمه دی ما او تا ته ګورئ ډېر محتاج ناست دي. ښه زما او ستا سرسایو ته، زما او ستا صدقاتو ته، زما او ستا زکاتونو ته ډېر خلک ګورئ ناست دی. هسې نه ګوره چې په دې وجه الله مونږ پکړ وکړي.
او راشي او زمونږه پکړ په دې غریبانو په وجه باندې وشي چېرته داسې ونه شي جناب